دا یو نوی ډرګ راوتی دی که نه وی هغه ریزولوشن اف سمټم دپاره د هغې دغه چې دی 0.05 ډیز دی 95% کانفیډنس انټرول 0.085 to 0.015 ډیز دا بریکټ کې ایڈوانس کې ډیز ویل لیکن مطلب د کانفیډنس انټرول په ډیز کې دی او د کلینیکلی سیګنیفیکنٹ دپاره سټټسټیکلی خو دا سیګنیفیکنٹ دی ځکه چې دی دغه نه 1 نه پاس کېږي کلینیکل سیګنیفیکنٹ لپاره کرایټیریا دا ده چې که د امپروومنټ په ګریټر دین 3 مطلب د پلسیبو نه د 3 هاور یا 3 هاور نه زیاتو کې امپروومنټ راوستو صحیح ده مطلب ایزیلی امپروومنټ راوستو مخکې ترې راوستو مطلب پلسیبو شپږ غنټو کې راولي نو دا په 3 غنټو کې راولي یا په 2 غنټو کې راولي مطلب دا ډیفرنس چې هغه کدي 3 یا 3 نه زیات برابر نو دا به کلینیکلی سیګنیفیکنٹ دي نو دي کې دا 0.085 چې دی له 24 کې ضرب ورکاو 0.015 له 24 کې ضرب ورکړه دینه وتا د هاورز کې کانفیډنس انټرول لا شنو هاورز کې کانفیډنس انټرول چې دا کوم کنورټ کړو 0.3 نه 2.4 پورې راځي صحیح نو په دې کې د 3 نه دی انکلوډ صحیح نو دې وجه نه دا کانفیډنس انټرول دی 3 نه پاس کیږي 3 کلینیکل سیګنیفیکنس لپاره پکارو نو او د کانفیډنس انټرول مطلب دا مې کنه چې زه 95% شور یم چې دا ټایم چې دا 0.3 نه 2.4 هاور ور راځي موږ په کار 3 یا 3 نه زیات هاور دی نو مطلب دا چې سټټسټیکلی سیګنیفیکنٹ خو دې ځکه چې د 1 نه پاس کیږي خو کلینیکل سیګنیفیکنٹ نه دی اپشن نمبر ای یو ریسرچ دی دا گرین سپیسز او د ډیپریشن اسوسییټ مورټیلیټی منځ کې تعلق ګوري نو د ولګېدل سټډي وکړه خو ایکولوژیکل سټډي د انډیویجوال سټډي نه ده صحیح ده پوره سوسایټي اغستې ده نو هغې کې ریزلټ چې دی هغه د لاندې راغی صحیح ده اصل کې په دې غټ کوېسچن کې دا ټیبل ډېر زیات اهمي نو په دې کې ته وګوره چې کله ماډریټ گرین سپیس وي نو هغې کې ریلیټیو ریسک اف ډیپریشن اسوسییټ مورټیلیټي چې دا 0.8 ده په دې کې دغه چې دی که نه فاینل ریزلټ چې ډیزایربل ریزلټ څنګه دی ډیپریشن اسوسییټډ مورټیلیټي نو چې کله ما درته پرون دا خبره کړو چې دغه ریلیټیو ریسک چې کله ګوري کنه چې کله ډیزایربل افیکټ مونږ ګورو نو په هغې کې ریلیټیو ریسک مونږ ته زیات پکار دی چې انډیزایربل افیکټ دې کیس کې مورټیلیټي ده نو مونږ له ریلیټیو ریسک چې څومره کمې هغې فایده ده اوس دې کې وګوره ریلیټیو دواړه کیس کې 95% کانفیډنس انټرول چې دا سټټسټیکلی سیګنیفیکنټ دی د 1 نه پاس کېږي او په دواړو کیس کې وګوره چې مورټیلیټي ریسک دی آر چې دی هغه 0.8 دی مطلب دا دی چې د ډیپریشن او گرین سپیسز په منځ کې کون وی ریلیشن نو ریلیشن به صحیح ده کون نه زیات وي نو ریلیشن به زیات مطلب څومره شي گرین سپیسز زیاتېږي عمره به مورټیلیټي د ډیپریشن ریلیټډ مورټیلیټي زیاتې ده اوس دې کې ریشو د 1 نه کمه ده آر د 1 نه کم دی مطلب دا دی چې څومره گرین سپیسز زیاتې انورس تعلق دی چې 1 نه کمی نو ډیپریشن ریلیټډ مورټیلیټي کمیږي صحیح ده نو د دې نو موږ ته څه پته ولګېده اوس دې کې آپشن وکړي انګړه په شکل آپشن نمبر سی وګوره لیټس می ګیو یو انادر ویو ها د آپشن نمبر سی دی کنه individual living in environment with high percentage of green spaces has significantly lower risk of depression associated mortality than individual living in low percentage of green spaces دا بالکل صحیح دی خو په دې کې انډیویجوال خبره کله بر په ریسرچ کې څه وي چې دو کاونټیز اغستې دي صحیح ده مطلب پوره یو کلونی اغستې ده انډیویجوال خبره نه ده کړې په انډیویجوال ریسرچ نه دی کړی چې تا کله کاونټي باندې ریسرچ کړی دی په کاونټي باندې اپلای کوي انډیویجوال باندې کړی انډیویجوال باندې اپلای کوي نو ته په انډیویجوال نشي اپلای کولی په دې کې صرف انډیویجوال په ځای باندې کې پیپل پکارو صحیح ده پیپل لیوینګ ان گرین سپیسز ایریا نو دا ځکه غلط دی نو آپشن نمبر ای سو دیر از سټټسټیکلی سیګنیفیکنٹ بالکل سټټسټیکلی سیګنیفیکنٹ اسوسییشن بټوین پرسنټیج اف گرین سپیسز in living environment in depression associated mortality صحیح ده نو دی ریسرچ دا پروف کړه دی آر ته وګوره دی دا شو کړه چې څومره گرین سپیسز زیاتې ډیپریشن کمیږي او کانفیډنس انټرول شو کړه چې سټټسټیکلی سیګنیفیکنٹ تعلق دی اوس یو کنسپټوال ډسکشن سپوز یو ټیسټ دی کنه سنسټیویټي 45 د سپیسیفیسټي 95 د دې نوم سره ریزلټ اغستې شو سنسټیویټي چې د کندم ته ټرو پازیټیو هو مطلب دا چې 45% پیپل چې هغه ته ایکچولی ډیزیز دی sensitivity دا ګران کار نه دی فارمولې تاسو وکړه sensitivity is equal to true positive divided by true positive plus false negative صحیح ده نو دې نه ټول کنسپټ راوځي نو چې کله sensitivity دی ټیس زیاتې نو هغه true positive چې دی هغه به پکې زیاتې sensitivity کم true positive به کمی true positive هغه کسان دي کوم چې actually disease دی نو دې وجه نه sensitivity موږ سره لپاره استعمال اوس ناوټ نیمونیک نه یاد ساتو رول اوټ ډیزیز لپاره چې کوم مطلب یو ټیسټ 95% سنسټیو دی کنه نو دا مطلب سنسټیویټي چې څومره زیاته ده هغومره دا ډیزیز رول اوټ کولو کې کامیاب دی ځکه چې دا ټرو پازیټیو ډیټیکټ کړي او چې کوم دی ډیټیکټ نه کړه نو هغه نیګیټیو دی رول اوټ شو چونکې سنسټیویټي ټرو پازیټیو سره تعلق دی نو دې وجه نه دا ډیزیز هم ته رول اوټ کړي چې کوم کسانو کې ټیسټ پازیټیو سنسټیویټي پازیټیو رانله نو مطلب دا دی چې هغه کې ډیزیز نشته هغه رول اوټ شو
سپیسیفیسټي چې د کنه هغه لپاره نیمونیک دی سپین صحیح ده. سنسټیویټي موږ ته ټرو پازیټیو ښیي، سپیسیفیسټي چې دا موږ ته ټرو نیګیټیو ښیي. سپیسیفیسټي ټرو نیګیټیو ډیوایډ بای ټرو نیګیټیو پلس فالس پازیټیو صحیح ده. نو فارمولې نه هر څه راوځي. نو سپیسیفیسټي موږ ته ټرو نیګیټیو ښیي. 95% specificity is out is کنه نو they correctly identify 95% of people who do not have the disease. true negative چې دی هغه موږ سره 95% شو صحیح ده. اوس کانسپټ کلیر کا. specificity فارمولا سره true negative divided by true negative plus false positive. اوس یو ټیسټ دی کنه هغه specificity 90% ده. نو مطلب دا چې د 90% true negative چې دی هغه او باسل دي نه صحیح ده. دغه 90% مطلب 100 کسان دي او هغه specificity 90% را لکنه نو مطلب دا چې 90% ټرو نیګیټیو چې دی هغه تینه ووتل چې ټرو نیګیټیو دی وتل کوم 10% چې پاتې شو نو دا ډېر زیات سپیسیفیک دی کې بیماری چې دا خامخا موجود ده نو دې وجه نه سپیسیفیسټي هغه سپین نیمونیک نه سپیسیفیسټي رول ان د ډیزیز مطلب دا ټرو نیګیټیو کوم چې کسان نیګیټیو هغه سپیسیفیسټي وباسل نو او چې کوم 10% پاتې شو نو هغه کې بیا بیماری خامخا چانس دی چې هغه موجود ده نو دې وجه نه سپیسیفیسټي رول ان د ډیزیز ټرو نیګیټیویټي وباسل. د دې آسان انالوجي راکړل لګنه چې اوس مثال په تور یو سکیورټي ډور دی او هغه لا دهشتګرد نیول دي صحیح ده چې اوس کوم هایلی سپیسیفیک ډور وکنه نو هغه صرف دهشتګرد نیوي ټیرریسټ به سپیسیفیکلی پیژني هغه به رانیوي ځکه دا سپیسیفیسټي زیاته ده چې سپیسیفیسټي لوی کنه نو دا به اسې سره فضول سردردي جوړه کړي چې سره جیب کې چاقو دی ناخن کاټ دی یا مطلب پستول دی پولیس دی پستول دی ورسره نو هغه ټول به دی الارم وي په دې ټولو منځ کې نو دا سپیسیفیسټي لو ده. هایلی سپیسیفیک ډیر زیات د کاڼي کرخولي نو دې وجه نه چې هایلی سپیسیفیک ټیسټو نو دا ډیزیز رول ان کې چې را دي کې ډیزیز ته مثال په تور 10 کسان دی پای کې تا ډینګي دی لپاره دا وکړو ټیسټ وکړو صحیح ده. نو هایلی سپیسیفیک ټیسټ بس وي دا ته صرف هغه کسان به اوچت کی چې کوم کې خامخ ډینګي شته کوم ټرو نیګیټیو دی هغه به نه رول آوټ کی ځکه چې دا ټرو نیګیټیو رول آوټ کی. اوس صحیح کانسپټ کلیر کړ سپیسیفیسټي څنګه ډیزیز دا رول ان کوي. اوس یو ټیسټ چې دی کنه هغه 90% سپیسیفیسټي ده مطلب دا دی چې په دې کې 90% ټرو نیګیټیو دي صحیح ده چې کوم ته بیماری نشته هغه خو بیخي ووتل دی نه باقي 10% چې پاتې دا فالس پازیټیو دي نو مطلب دا دی په 100 کسانو کې به صرف 10% چې دی دا ته فالس پازیټیو خي نور چې دی ټرو نیګیټیو به دی د خکړې وخت کې دي نه صحیح ده. نو صرف دا 10% چې دی کې فالس پازیټیو دي نور ټرو پازیټیو پاتې شو صحیح ده. نو سپیسیفیسټي چې څومره 95% سپیسیفیسټي و نو په دې کې 95% ټرو نیګیټیو دي 5% فالس پازیټیو دي. اصل کې دا خبره دی فالس پازیټیو باره کې رااله صحیح ده چې مطلب څومره ټیسټ سپیسیفیسټي زیاتې کې چې 99% خو صرف 1% فالس پازیټیو دي ځکه چې په سپیسیفیسټي کې دوم دوه شیزونه یا ټرو نیګیټیو یا ټرو پازیټیو فارمولا د سپیسیفیسټي د ټرو نیګیټیو ډیوایډ بای ټرو نیګیټیو پلس فالس پازیټیو. نو سپیسیفیسټي دوه قسمه شیزونه ټرو نیګیټیو فالس پازیټیو چې سپیسیفیسټي زیاته ده نو فالس پازیټیو وګی تا کمی ټرو پازیټیو چې فالس پازیټیو کم شو کنه نو فارمولې ته وګوره اتوماتیکلی وګوره چې فالس پازیټیو کم دي نو ټرو پازیټیو زیات شو نو چې څومره سپیسیفیسټي زیاته شي نو ټرو پازیټیو هم سره اکچولی زیات دي.